أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. سورة الصاد مخی آیتونو کی داود علیہ السلام تذکرہ وا. داود علیہ السلام لا اللہ بادشاہیم ورکڑوا، پیغمبریم ورکڑوا، حکمت پوہ ورکڑوا، طاقت د فیصلیم ورکڑو. اللہ وی دا هغې ټول هر څه باوجود زما ماتا عاجزی کوونکو، ماتا محتاجو. یو خبره چې هغه د ګړو باره کې یو فیصله راغل وه. داود علیہ السلام په خپل عبادت خانه کې و او دا مسله مخې ته راغله، هغې فیصلې له راغله. داود علیہ السلام په عبادت خانه کې و او په دیوال باندې وروختل او داود علیہ السلام پسې لاړل. مخې ته خبره راغل وه. بعضې خلک دا وایي چې دا ملایکو، لیکن هغه خبره ښه نه معلومیږي، بلکې دا واقعه یقیناً چې شوې وه، حقیقي یقیني واقعه وه. او هغې راغلل داود علیہ السلام په عبادت خانه کې و، په دیوال باندې وروختل، خپله فیصله مخې ته کړه. داود علیہ السلام د هغې په منځ کې فیصله وکړه. داود علیہ السلام چې کومه د امتحان خبره وه د هغې باره کې څه تذکره شوې وه، یا خو دا و چې دغه فیصله د داود علیہ السلام چې 3 ورځې دای جدا جدا کړوي، یو ورځ باندې به فیصله کوله، بل ورځ باندې به عبادت کو، او بل وخت یې ځان له پکې ویستلی و چې دې کې به زه ځان له کار کسب کوم. دغه خبره دام یو قسم امتحان په هغه باندې نو هغه راغی او آخر کې الله رب العزت ورته دا وویل: یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض، منگ تو خلیفہ جوڑ کړی، فیصله کوونکی په ځمکه کې، نو فیصلې کوه. کم چې وزګار ټیمونه دي په هغې کې ځان له عبادت کوه، کم چې د فیصلو ټیمونه دي نو هغې کې فیصلې کوه. تذکره وشوه، مسله د توحید وه، هغې تذکره وشوه، د قرآن کریم د صداقت خبره وه، هغه مو شوه. دې ځینه د سلیمان علیہ السلام تذکره کوي. سلیمان علیہ السلام څه تذکره مخکې هم راغل وه، سورت سبا کې تذکره شوې وه. دا سلیمان علیہ السلام پیغمبر و. دارنګې سورت نمل کې هم دا تذکره شوې وه. لیکن دومره غټ بادشاہ د هغې باوجود هغه الله ته محتاج دی. کومې واقع راځي، 2 واقع د سلیمان علیہ السلام، هغې نه صفا معلومیږي چې هغه الله ته محتاج و، الله ته عاجزي کوله. ووهبنا لداود سلیمان، او ورک منگا داود علیہ السلام لا سلیمان علیہ السلام نعم العبد ډیر خبندو انه اواب یقینا دې ورګرځیدون کې الله تا
ډیر زیات ورګرځیدونکي الله ته د الله تابعدارو الله ته عاجزي کوونکي اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد کله چې پیشو په د باندې د مازیګری په وخت کې الصافنات الجیاد هغه آسونه کرا کرا فقال ندوی انی احببت حب الخیر یقینا ز مینا کوما د دې مال سرا مینا د دې آسونو سرا عن ذکر ربی د خپل رب د ذکر د وجینا حتی توارت بالحجاب تر دې پورې چې پټ شو هغه آسونه په پرده کې ردوها علیا وی واپس کوي ماتا فتفق مسحم بالسوق والاعناق نو شروع شو چې مسکولې په خپل لاسونو باندې پانډۍ داغي او داغي سټونه دا یو واقع ده دیکھم خلکو مختلف خبرې کړلي چاہے دا ویلی سلیمان علیہ السلام هغه په آسونو باندې ګرځېدو مازیګری په دې کې ګرځېده ناڅاپه نور پرېوته او د مازیګر مونځ ته قضا شو نو بیا سوال کو الله تعالی نو الله نور واپس کو او بیا د مازیګر مونځ کو لیکن دا واقعا صحیح نه معلومیږي صحیح احادیثو کې دا نشتی بل پدې کې تکلفات دي ننور تذکرہ دلته کې نشتی وج پوجب کې نور ولې راولي دارنګه بیا ورپسې وای چې مونږ یو کو او بیا وی د آسونه مال راولي آسونه چې راوستو نو شورو شو پاغي باندې چې مسحم بالسوق والاعناق داغه خپېم کټ کړي او سټونه ولم کټ کړو دا خو د مال زیاده د مال ضایع کول دي خلکو اگر چې دا خبره کړل لیکن دا خبره خنخ کاری خ تفسیر نور مفسرین غوړه کړل ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وایي غنو مفسرین هغه غوړه کړل په دغه خبره کې چې دا آسونو کې ګرځیدا مونږ ته قضا شو ابیای الله ته سوال کو نور واپس شو نور واپس کیږي نه الله رب العزت قدرت ته الله کولای شي لیکن صحیح حدیث کې راځي ما حبست الشمس الا ليوشع نور نه دی حصار کړی شوی نور نه دی واپس کړی شوی مگر د یوشع علیہ السلام د پاره یوشع علیہ السلام جهاد کاو هفته شپکیدا نو دلته کې نور هغه پریوتو د نږدې کېدو وی الله د الله ته طرف ته متوجه شو دعا وکړه د الله نه وی الله دانور لوګړې حصار کا کدانور پریوتو نو دا به د هفته شپه او د هفته په شپه شروع شي نو بیا خو د هفته ورځ او د هفته شپه دا خو د عبادت د پاره د پدې کې خدانو کارونه بیا ناجایز دي نو چې منګه د جهاد نه قلار شو دغه ځکه جهاد پریدو لږ زې پاتې د خبر خلاصي فیصله کیږي او وس چې دې ځکه منګه خبره پرې خو دا نو بل ورځ نه چې بیا شروع کو نو بیا به د سره کو جنگ به بیا د سره کیږي نو حدیث کې دغه راځي چې ما حبست الشمس نور نه دی سار کړی شوی مگر د یوشع علیہ السلام د پاره د سلیمان علیہ السلام تذکرہ نشتی حدیث کې دارنګه بعضی خلک دی هغه نور چې هغه ځان د دین سره سکار نشتی چا د علی رضی الله تعالی عنہ نه الہ جوړ کړل خدای ته جوړ کړل چا څه کړلی علی رضی الله تعالی عنہ په باره کې وای چې
علی رضی الله تعالی عنہ نه منځ قضا شو، ننور بیا واپس شو او هغه بیا منځ کو مازیګر منځ کو دا انور بیا پریوت. دا هم غلطه قصه ده، درو کسی خلکو جوړی کړلی، کله یو پسې کوي او کله بل پسې کوي. مختلفو صحابه کرامو پورې دروغ کسی جوړی کړی شي دي. دا بعضې قصې خو داسې دي چې عام دي خلک یې بیانوي. علی رضی الله تعالی مبارک ډېرې قصې دي غلطې دي. د بعضې بلال رضی الله تعالی عنہ مبارک هم بعضې قصې خلک کوي، واعظ او نصیحت کې کوي. څوک وایي هغه به شین نشو ویلی نو سین به وي اشهد ان لا اله الا الله به وي، غلطه وایي. دا خلکو پورې دا خبرې د ځانه جوړې کړي تړلي پورې. کتابونه لیکي چې د بلال رضی الله تعالی عنہ صرف دغه یو واقعه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل کشار اوریدو، تپوس یې د خپل کشار د چا راځي आवाज د شي دی، ودا د بلال رضی الله تعالی عنہ د خپل کشار دی، خپل आवाज دی. دا حدیث صحیح دی. د دې نه علاوه چا جوړ کړلی چې بانګ یې نه وي سار کېده نه، اگر بانګ مخکې وي که وروسته وي، خلک سار کېدو نه وروسته وي که مخکې وي. کله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشمنی کو، اگر هغه یا رسول الله سار شوی دی، رسول الله صلی بیا هم لګیا دی، بیا وی یا رسول الله سار شوی دی، بیا وی یا رسول الله زما د قسمې سار شوی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په بلال رضی الله تعالی عنہ باندې هم دروغ دی او په پیغمبر هم دروغ دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګیا دی سار شوی دی او لګیا دی پیشمه خوراک کوي روزه کې. عام یو سړی به داسې ونه کې پیغمبر به داسې کوي، خلکو ځان څه قصې جوړې کړلي. دغه غلطه ده. بلال رضی الله تعالی عنہ باره کې دغه قصې خلک کوي. دغسې انبیا علیهم السلام پورې هم قصې جوړې کړی شي دي. نو دغه قصه دلته کې دا سلیمان علیه السلام دا قصه ده چې هغه پسې په دې څاروو کې لګیا، په دې آسونو کې لګیا او لمونځ ته قضا شو، بیا ور واپس شو او لمونځ یې وکړو او بیا شروع شو هغه آسونه ټول سټونه یې ولا وهل، یا څوک دا وایي قرباني کړه. دلته خو الله وایي مسحا بالسوق والعناق، سټونه یې ولا وهلو، دا مسحا بالسوق والعناق. نو خلک د دې نه دغه معنی کوي، او د مسح معنی خو سټونه وهل نه دي کنی. نو تا تم وایي وامسحوا برؤوسکم، او نو سرونه باندې مسح کوئ، نو سرونه خپل ځان نه ووایي، دا خو نه دي ویلي چې تا هغه دا یو شی دی. نو فامسحوا برؤوسکم، خپل سرونه سټونه ځان سرونه مه وایي، ځان پسې توره راغلی ځان خپل سر وایي ځانه. دا معنی چا نه ده کړي. د مسح معنی سټ او خپې کټ کول، مسح کول څه ته وایي؟ نو دغه معنی خو ښه نه ښکاري. بله معنی دا ده اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد، پیش کړی شو په سلیمان علیہ السلام باندې مازیګري ټیم کې. عام طور باندې خلک مازیګري کې وځي که نه چکر لګوي، نو چکر یې لګاو په اسونو باندې. صافنات الجیاد هغه کره کره اسونه، صافنات الجیاد هغه اسونو ته وایي کره اسونه چې هغه په دریو خپو ولاړي، چې کم کمزوری هغه په درې خپو نشي ودرېدی، او چې کم کری طاقتوري نو هغه درې خپو باندې ولاړي، دا څلورم خپې هسې انډول کړي. فقال انی احببت حب الخیر، نو یې زه مینه ساتم د دې مال سره. خلکو ته مال وایي، بعضې خلک تپوس کوي څنګه حال خیر دی، مال ښه دی که دغه څاروي دي آسونه دي. نو د دغې آسونو سره زه چې مینه ساتم، نو ولې ساتم؟ عن ذکر ربي، د خپل رب د ذکر د وجې نه. عن ته سببیه وایي. حتی توارت بالحجاب، تر دې پورې چې پټ شو دغه آسونه، زغلی را زغلی نو پټ شو په پرده کې. دوړه ده، ګرد غبار دی، دارنګې مازیګری شی دی.
ردوها علی اوی و ما ته واپس راولی فتفق مسحا بالسوق والعناق نو شروع شو چې مسکولې د هغې سټو ناو د هغې پانډۍ بالسوق والعناق او دا چې د چا څاروي هغه ته دا پته لګي څاروي سره چې څومره دغه لاس پې وایي هغه خوشحالېږي څاروی غټېږي خلک وایي شوړکۍ نو دغه لاس پې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اس باندې په خپل صادر به راواغه سواغه پی وو په دې باندې اس چې دی اس ته ساروی دی دا خلک داسې اوس پوجې شوړې چې وایي ولې وایي دا خو دغه سارو وال ته پته چې دا ساروي ته د دې څومره فایده رسي ساروی په دې باندې څومره خوشحالي نو شروع شو چې لاس وهل د هغې په سټونو باندې د پانډو باندې ول عناق په سټونو باندې لاسونه پی وهل په لاس یې مسه کول نو خلک لګیایي بعضې لاسونه پی وهي کله کله وله پړق هم ورکي چپېړه وله ورکي دلته کې زموږ په کلي کې یو سړی مخکې هغه سارو باندې خرو باندې به کار به کاو دا سیزونه به راوړو کله ګټې او کله خاوره کله څه کله څه دا کسب کار کسب به پکاو نو چې کله به ماښام شو نو کله کله به هغه ودرېد نو هغه به په دې پنډو باندې وله زور کو ښه وی دا خو ځان له څاروي دي دا خو ځان ستړي کېږي حیوانات دي که نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زیاتې مه کوئ څومره چې د هغه وس دی د هغه وس مناسب د هغه نه کار اخلئ دارنګې کله چې سهار یا حدیثو کې هم راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې لار باندې ګیاګان شته د خوراک سرپېس شته نو تاسو دغه وخت په وخت باندې دا ودروئ چې دا خوراک کوي کله چې نشتی نو بیا یې تیز بیایې دې دپاره چې د طاقت ختم نشي تیز بوزئ اخواته چې کله ځای ته ورسي چې هلته کې د خپل خوراک څښاک هلته کې ودلته کې نشتی وسه په لاره باندې نشتي نو یو ځای پورې چې ورسي نو هلته کې به یي نو چې هلته کې یي نو هغه ته ځان ضرور رسوئ دارنګې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې یو سړی اس ساتي د دې دپاره چې زه په دې باندې بیا جهاد کوم نو د هغه ساتنه ده هغه د خوراک ورکوي اسکاک ورکوي دا به د ده دپاره د نیکۍ په تله کې غورځولی کېږي تر دې پورې چې هغه چې کوم خرچ نه کوي د هغې هغه وزن چې دی نو هغه هم د قیامت په ورځ باندې د ده د نیکو په وزن به په هغې باندې درنیږي څومره چې د هغې وزن دی څومره چې ولې ته خوراک ورکړلی امره وزن به هلته کې د ده تله د نیکۍ درنیږي دارنګې کله کله سړی په دې باندې چکر لګوي آسونه ساتي د څه دپاره سرحداتو د ساتنې دپاره د دین د حفاظت دپاره نو خبره دغه وه په دې کې نه د نور تذکره شته او نه پکې د آسونو د علالولو د خپو د کټ کولو تذکره شته ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیه جسدا یقینا ازمی خو کو منګه په سلیمان علیہ السلام باندې امتحان په وکړو والقینا علی کرسیه او ګرځاو منګه دا په کرسی باندې دا په تخت باندې جسدن یو بدن سمانا بیا د رجوع الله تا یو خبر ادا ده په دې کې هم خلکو نور خبرې کړلې یو خبره صفا خبره ادا ده دلته غوته یا کیسې خلکو باندې دې کړلې او دا حکومت د سلیمان علیہ السلام د قصو د غوتو کې نو چې دا غوته پلاس کې جدا به حکومت یو کني نه وي الله رست وی هاذا طاعونا دا زمنګ ورکړه دي الله دا منګ ورکړل دا بادشاہي دا پسې شي دا په مرغوب باندې دا په جنات باندې دا په انسانانو نه په هر چا باندې بادشاہي دا نو سلیمان علیہ السلام
باره کې خلک چې دا کې مې خبرې کوي سو ګوتې ورکړه او بیا هغه ګوتې یو پیری راغی سلیمان علیه السلام په شکل باندې راغی او ګوتې یې د خزینه واغسته نو بادشاهي د هغه شوه څوک یې سخر نومې یو پیری او دا د هغه ده خلکو نومونه هم لیکلي وله خو دا ټولې قصې داسې چې دا ټولې منګړتې قصې دي په دې باندې زموږ اکثر مفسرین په دې باندې رد کوي علما په دې باندې رد کوي دا قصې صحیح نه دي چې هر څه په ګوتې کې طرح جمع کې سلیمان علیه السلام د بادشاهۍ نه وباسې بویزې سین غاړې ته هلته کې مهیګر کې دا د خلکو قصې دي دا هغه خلک دا قصې کوي چې څوک هغه د سحر او د جادو خبره کوي سلیمان علیه السلام پیغمبر نه ګڼي هغه پیغمبر نه وي هغه جادوګر و مخکې سورۃ بقره کې هم تیر شي خلک دا خبره کوي جادوګر وي دا دومره حکومت د چا کې دی شي او نو چې یو سړی الله نه مني الله یو سړی پیغمبر نه مني هغه به دا قصې بیا کوي که نه بیا به د جادو طرف ته دا خبرې بیایي نو په ګوتې کو دا نا ګوتې چې واغسته نه سړی په سلیمان علیه السلام په ځای باندې هغه بادشاه شو او سلیمان علیه السلام خو جوړ مهیګر شو سلیمان علیه السلام ارسه پاتې شو هغه سړی سلیمان علیه السلام په کرسۍ باندې تخت باندې کېناسته دی القینا علی کرسیه نه هغه مراد دی دا ولې دی یو خو ته دا خبره غلطه کې چې سلیمان علیه السلام پیغمبر دی دا هغه په شکل باندې پیری راځي دا دین ته نقصان رسی په دې باندې پیری به بل ورځ راشي د بل پیغمبر په شکل باندې هغه به خلکو ته شرک شروع کی کفر به خبرې خلکو ته کوي ولې د شرک دروازې کولاوي نو بعضې خلک دا خبرې کوي لګیا دي نه پیری هغه هر شکل باندې ځان بدلولی شي لیکن د پیغمبر په شکل باندې ځان نشي کولی او بیا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی من رآنی فی المنام فقد رآنی چا چې زه په خوب کې ولیدم نو زه یقینا چې زه ولیدم نو ورپسې وایي فإن شیطان لا یتمثل بی شیطان زما په شکل باندې نشي خوب کې هم نشي راتلی زړه خوب کې ویني او شیطان یو سړي دا وایي زه پیغمبر یم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا باره کې خوب کې هم نشي راتلی دي سي کله خوب کې یو سړی څه ویني کله کله هغه بل شانتي ویني هغه بیا نور مقصدونه خوب هغه بل عالم دی د هر عالم خبره جدا جدای زموږ په دې عالم کې هر څه په ښکاره باندې دي یو عالم المثال دی عالم الارواح دی عالم برزخ دی په دې کې هر څه جدا جدا دي بیا نو د خوب په عالم کې چې کوم خوب لیدل کېږي نو خوب کې سړی پی اینی خوب کې به سړی یو څه بل څه دا شونه به اینی خوب کې سړی کله مار اینی کله سپی اینی کله مار او لړم موزي ځینو څیزونه اینی د هغې هر شي ځانله معنا ده بیا بعضې خلک د خوب په تعبیر باندې پوهېږي بعضې نه پوهېږي نه بیا نور خبرې کوي یو سړی هغه وی ما خوب لیدل دی وی یو وخت په مې په هغه ځای باندې پرته ده بله په هغه کلي باندې پرته ده چا ته چې خوب وي ښه دا ده چې شلیدلی نه وي عالم ته خبر وکړه وی دغسې خوب مې لیدلی په یو کلي باندې مې په پرته ده په بل کلي هغه وی د دې ټولو کلي کې چې په دې کې څومره منځ کې دا کلي راځي د دې ټولو ته منبر کېږي د دې ټولو به ته مشر کېږي هماغه شانتې وشوه نو چې کله خوب په تعبیر باندې نه پوهېږي نو هغه به بل شان وایي هغه چې خوب په تعبیر باندې پوهېږي چې هغه بل شان وایي هغه به صحیح خبره وکړي نو سلیمان علیه السلام په شکل باندې پیغمبر په شکل باندې دا شونه نشي راتلی خبره سوا خبره دا و چې سلیمان علیه السلام
دا مخکې خبرم د جهاد وانو دلته کې هم د جهاد خبره وه. سلیمان علیه السلام یو پیرې ووې نن شپه به زه به د خپلو بیبیانو سره میلاویږم او الله به ماله د ټولو نه زامن راکوي او هغه ټول زامن چې دی به مجاهدیني. دا ډېر خوند کوي چې کله یو سړی او د هغه 10 تنه زامن یا 15 تنه زامني او ټول پسې ورپسې رواني، دا ټول د هغه فوجي د هغه نوکرانی ډېر مزه کوي. سلیمان علیه السلام بیبیانې وې 100 بیبیانې وې دې 100 سره به زه میلاویږم او الله ماله د ټول زامن راکوي او هغه ټول مجاهدین به انشاءالله تهیر شو. نو د ټولو بیبیانو سره میلاو شو. بعضی روایتونو کې پکې راځي اتیا، بعضی کې راځي 90 لساتیا او بعضی کې 100 راځي. دا خو د زنانو ځانه جدا جدا قصې، بعضی پکې پاکي، بعضی ناپاکي، بعضی بیماری، بعضی روغي. نو دا بیا د هغې قصه راځي پکې، روایتو کې بیا مختلف د خبرې راځي. بعضې د هغه وینځې وي او بعضې هغه خپلې ښځې وي. نو وینځو سره هم سړی میلاوی دی شي چې خپله وینځه د ځان سره ساتي، بل یې په نکاح نه ورکړي او خپله ښځه خو خپله ښځه ده. نو دومره بیبیانې وې د سلیمان علیه السلام، دا ټولو سره میلاو شو. څنګه میلاو شو؟ دا زما ستا د عقل نه خراب خبره بهر ده. ټولو سره حدیث کې راځي چې میلاو شوی دی. کمی چې پاکې وې روغې وې هغو سره میلاو شو. د هېچا بچی ونه شو، صرف د یوې زنانه د یوې بیبي بګې بچی وشو او هغه بچی هم هغه ناتمامو مړو. هغه بچی راوړی شو چې کله دغه پیدا شو، راوړی شو هغه ته په تخت باندې کېښودی شو. نو دلته کې والقین علی کرسي جسدن، هغه بدنو هغه ته یاد شو ما خو انشاءالله نه وویلي، رستو ته یاد شو. اگر چې انشاءالله ویل داسې فرض نه دي، لیکن د پیغمبر دی نو پیغمبر ولې انشاءالله هېر کړلي؟ زموږ پیغمبر هم هېر کړي وو. مخکې صورت کهف کې موږ ویلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو د بعضې سوالونو مبارکې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایه سبا به جواب درکم، انشاءالله یې ونه وی. وحی بند شوه، وحی بند وه په دې کې تقریبا 13 ورځې تېرې شوې. وروسته وحی راغله، سورت کهف نازل شو. دا روح په باره کې خبره وه، روح قل الروح من امر ربی، هغه آیاتونه نازل شو. اصحاب کهف مبارک د سلطان سکندر مبارک، خضر علیہ السلام د موسی علیہ السلام مبارک، دغه اصحاب کهف مبارک دا تپوسونه، هغه تپوسونه ټوله جوابونه ورکړی شو. خو دومره ورځې وروسته 15 ورځې 13 ورځې وروسته پریشانی راغله که نه؟ ولې؟ د دغې انشاءالله د نه ویلو د وجې نه. که نه انشاءالله ویل دا خو مستحب کار دی، سړی ووایي ښه ده. که وی نه وی نو څه ګناه نه دی، څه جرم نه دی، سزا پې نه میلاویږي. لیکن پیغمبر دی نو پیغمبر ته وایي تا ول نه وی، ته خو ما ته دومره نږدې سړی نو تا ول نه وی. د دې وجې نه سلیمان علیه السلام دا خبره کړې وه. بعضې خلک شتي دي سي په خپل عقل باندې بس ځان تلی او کله پکې بعضې سړی به پکې ځان معقول کی. په اوږدو شپو کې دومره ګنټې شپی، په هغه کې دومره منټونه وي، په دومره منټونه دي چې هغه په دومره زنانو باندې تقسیم کړي، هغه خو سړی نشي رسېدی. وایي دا خو ستا خبرې دي او دا کم چې دلته کې خبره ده دا د پیغمبر ده، دا زما ستا عقل نه مني. بعضې خبرې عقل نه مني. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې د مکې نه روان شو، لاړ بیت المقدس ته. دا تقریبا د یوې میاشتې مزل رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو وخت کې په لږ ساعت د شپې په یوه حصه کې وکړه. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. دغه ځای کې الله تذکره کوي. په لږ وخت کې هغه لاړ مسجد اقصی ته لاړ، بیت المقدس ته،
او د هغه بیت المقدس نه بیا لاړ اسمان ته لاړ، نه یو اسمان نه بل ته نو بل نه هغه لاړ بره لاړ، سدرۃ المنتهی نمبر لاړ. او بیا تل راغلی د موسی علیه السلام سره پکې ملاو شوی دی، تل راغلی 50 موزونه او د هغې نه 15 شو، او بیا واپس راغی بیت المقدس ته، بیت المقدس نه بیا راغی مکې ته. او دا شی دی په لږ وخت کې، دا به د چا پلار ومني چې کله یو سړی الله مني، د الله رسول مني، دا ومني. چې نه الله نه مني، د الله رسول نه مني، د الله قدرت نه مني، هغه بیا هیڅ نه مني. د سلیمان علیه السلام باره کې بعضې خلکو خبرې کړلي ده چې دا دومره منټونه شي او دومره ګنټې شي او دا دومره پلانکي شي او دومره ډینګې شي. د یو سړي دپاره د یو بیبي سره سړی میلاویږي نو هغې دپاره دومره ټایم پکار دی، دا به ستا پکاري، دا د پیغمبر دی، پیغمبر ته دا ټیمونو ته ضرورت نشتی. یوه شپه ده په ټولو کې د هغې دومره سره میلاو شوی دی، که اتیا دي او که هغه لسکم سلی هر څو چې دي هغو سره میلاو شوی دی، ټولې بیبیانې سلی. حدیث کې راځي دغه. نو ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیه، یقینا وازمیو منگا سلیمان علیہ السلام او غرزاو منگا داغه په کرسی باندې، داغه په تخ باندې جسدن یو بدن سمانا، بیا د رجوع کړه الله ته. او یا شوتن او زما خبره هیره وه، یا الله ما ته بخنه وکړي. قال رب اغفر لی، نو یا الله ما ته بخنه وکړي، وهب لی ملکن، او بخنه او راکې مال داسې بادشاهي لا ینبغي لاحد من بعدی چې مناسب نه د یو تن دپاره زمانه رستو، انک انت الوهاب، یقینا ته یې وربخونکی. دا ټیم ډېر شو، بیا به سبا انشاءالله ووایو. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله. اللهم قنا عذابك يوم تبعث من دهشت لا شبه